بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران رکوع نمبر 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ، ورتوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچری تاسو محبت کوئ دا اللہ سرا فاتبعونی نو رازی پا ما پسی، یعنی زما تابیداری وکئ. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، محبت بوکی ستاسو سره اللہ او معاف بکی تاسو تز گناہون استاسو. واللہ غفور رحیم، او اللہ معاف کونکے او رحم کونکے دے. قل اطیعوا اللہ والرسول، ورتوایا چی اطاعت کئی دا اللہ و دا رسول. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، نو کچری دوی مخواړی پس بیشک اللہ نکئی محبت تا کافرانو سرا. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بیشک اللہ غوره کړی دی آدم علیہ السلام او نوح علیہ السلام او اولاد د ابراہیم علیہ السلام او اولاد د عمران په ټول عالم باندې. ذریة بعضها من بعض، اولاد و دا ټول ځینې د ځینو نه. والله سمیع علیم، او الله اوریدونکی او پوهه دی. اذ قالت امرأة عمران، هر کله چې وویل ښځې د عمران، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، ای رب زما بیشک ما نظر کړی دی تا ته هغه بچی چې زما په خیټه کې دی. محررا آزاد، تا ته وقف د هر سنه یعنی آزاد، محررا آزاد. فتقبل منی، نو قبول کدا زمانا، انک انت السمیع العلیم، و بیشک تا اوریدونکی او پوهی. فلما وضعتها، پس هر کله چې پیدا شوله جینۍ، قالت رب انی وضعتها انثى، وی ویل ای رب زما بیشک اوشوه زما جینۍ. والله اعلم بما وضعت، او الله ته ښه معلوم و هغه څه چې پیدا کېدل یا چې پیدا شوي وو. ولیس الذکر کالانثی، او نه یې نارینه په شان د زنانه. و انی سمیتها مریم، بیشکه ما نوم کېښودو د هغې مریم. و انی اعیذها بک، او بیشکه زه پناه کې در کومه دا تا ته. و ذریتها من الشیطان الرجیم، او د دې اولاد د شیطان رټلی شوي نه. فتقبلها ربها بقبول حسن، پس قبول کړه دا خپل رب په قبلولو ښکلي سره. وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا، او لویه کړه هغه په لویولو ښو سره او په کفالت کې ورکړله د زکریا. کلما دخل علیها، پس هر کله چې به ورننوتو هغې ته زکریا المحراب، زکریا محراب ته، وجد عندها رزقا، نو بیا به یې موندو د هغې سره خوراک. قال اوبه ویل هغه یا مریم انا لک هذا، ای مریم دا د کم طرف نه راغې. قالت اوبه ویل هغې هو من عند الله، چې دا خو د طرفه د الله نه دی. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، بیشک الله رزق ورکوي هغه چاله چې وغواړي بې حسابه. هنالک دعا زکریا ربه، په دغه وخت کې دعا وغوښتله زکریا د خپل رب نه. قال رب هب لي من لدنک ذریة طیبه، وی ویل ای رب زما راکې ما ته د خپل طرف نه اولاد پاک. انک سمیع الدعاء، بیشک تا اوریدونکی د دعای. فنادته الملائکة، پس آواز کو دته فرشتو، وهو قائم یصلی فی المحراب، او هغه ولاړ و چې مونځ یې کوو په محراب کې. ان الله یبشرک بیحیا، چې بیشک الله تعالی زیری درکوي د یحیا. مصدقا بکلمة من الله، چې تصدیق کوونکی به یې دی او فرمان د طرفه د الله نه. وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، او سردار به وي او بزرگ به وي
یعنی ځان ساتونکی به وي د ګناه نه او نبي به د صالحانو نه. قال رب انا یکون لی غلام، ویل زکریا ای رب زما څرنګه به وشي زما هلک وقد بلغني الکبر، او یقینا زه خو رسېدلی یم بوډاوالي ته، وامرأتي عاقر او ښځه زما شنډې ده. قال کذلک الله، وویل فرشتې هم دغه رنګې الله پاک یفعل ما یشاء کوي هغه څه چې وغواړي. قال رب اجعل لي آیه، ویل زکریا ای ربه مقرر کړه ماله یوه نښه. قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، ویل فرشتې نښه ستا دا ده چې ته به خبرې نشې کولی د خلکو سره 3 ورځې مګر په اشاره. واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشي والابکار، او یادوه خپل رب ډیر او تسبیح وایه ماښام او سحر. اوس د دې رکوع نه بله خطبه شروع کیږي، بل تقریر شروع کیږي. دا د 9مې هجرۍ کې نازل شوي دي دا آیتونه. کله چې مکه فتح شوه او د عربو د ګوټ ګوټ نه ډلې خلک راتلو په اسلام کې داخلېدو، نو دغه شانتې د نجران د عیسایانو یو علاقه وه، د هغې نه 3 عیسایان سرداران د 60 کسانو سره یوه ډله وه مدینې ته راغله. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته د اسلام دعوت ورکو. نو دلته الله فرمایي ای نبی صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته ووایه که تاسو د الله سره محبت کوئ خو زما خبر ومنئ، زما پیروي وکئ، الله به ستاسو سره محبت وکړي. لکه الله پاک خو منامخ نشته، خو الله رب العالمین د نبی صلی الله علیه وسلم په ذریعه ما او تا ته خپل احکامات بیان کړي دي، لهذا زما او ستا تابعداري به د چای د نبی صلی الله علیه وسلم. ځکه چې په خپله څه کار هر عمل چې هغه و نه د قرآن مطابق و، د الله د حکم مطابق و که نه. او که چېرې دوی مخ واړو د الله او د الله د رسول اطاعت یې نه کوو، نو ورته ووایه چې الله د داسې کافرو سره مینه نه کوي. بیا الله فرمایي چې بېشکه موږ غوره کړی و آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام او اولاد د عمران په ټول عالم باندې د څه دپاره م غوره کړی و؟ د رسالت دپاره، د پیغمبرۍ دپاره. ځینې مفسرین لیکي چې عمران چې دی دا د هارون علیه السلام او د موسی علیه السلام د پلار نوم و. نو په آل عمران کې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام دوی راغلل. دلته اوس 2 خبرې دي. هر کله چې اذ قالت امرأة عمران، هر کله چې وویل ښځې د عمران چې ربه ما نظر منلی دی که نه، نو که د عمران د ښځې نه مراد د عمران د نکاح ښځه واغستلی شي که نه، څنګه چې په نکاح کې ښځه خاوني، نو دې مطلب به دا شي چې دا بیا هغه عمران نه دی، یعنی د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام پلار والا نه دی، ټیک شو، بلکې دا د مریم بیبي پلار دی چې د هغه نوم عمران دی، ټیک شو. او که نه د عمران د ښځې نه مراد د آل عمران ښځه واغستلی شي، یعنې د دغې خاندان ښځه، نو د دې مطلب بیا دا شو چې د مریم بیبي مور چې وه هغه د موسی علیه السلام د خاندان نه وه. نو په دې خبره کې اړو پرېوتل نه دي پکار، که د هغې نسل نه وه، که د هغه ذات نه وه، که د هغه خلک وه، او که د دې نه وه. اصل خبر بنیادي خبره څه ده چې هغې نظر ومنو، ناجوړه ده د وړو نظر یې ومنو چې زما ماشوم پیدا شي به الله په لار کې ورکوم. پخوا به خلکو دغه شانتي کول، هغې به بیا راهب شو او څه دغه دنیاوي هېڅ به یې نه کول او د الله تعالی د دین دپاره به وقف شو. نو په دغې زمانه کې به خلکو هلکان د عبادت دپاره وقف کول، جینکۍ خو لا چا نه وی وقف کړي، لکه رواج هم نه و. نو هغه د هلک په ځای جینۍ پیدا شوه، نو دا خو ډېره زیاته خفه شوه. طریقه به دا وه چې داسې وقف شوي هلکان چې وونه بیت المقدس ته به هلته به پاتې کړلی شول، او په عبادت خانه کې چې کم منتظمین به بس هغو به بیا خیال ساتو. نو اوس دلته د مریم بیبي مور خو نظر ومنو. حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کوم ماشوم پیدا شي نو د پیدایش په وخت کې شیطان هغه ټچ کی نو دی چغې کی. صرف مریم علیه السلام او د هغې زوی سیدنا عیسی علیه السلام دوی له شیطان لاس نه دی وروړی. د دې نه د مریم بیبي او د عیسی علیه السلام فضیلت ثابتېږي که نه. نو بس چې مریم بیبي پیدا شوه، مور خو یې منت منلی او نظر یې منلی و، الله والا بس قبول کو.
زر زر لویه کړه چې کله هغه لویوالي ته ورسېده او د عبادت خانې قابله شوه نو بس هغې خو بیت المقدس ته روانوله او بس وی چې ما خو نظر منلی دی. اوس مسله دا وشوه چې دلته کې ټول د عبادت خانه کې چې کوم کسان مقرر چې کفیل به د دې جنایت څوک لکه دا خو کفالت او نگرانی به د چای نو دا ډېره زیاته پیچیده خبره وه. نو بس دوی په هغه وخت کې چې دا دوی څه طریقه وه فال غونته کې به اچو یا ښه سړی ورته ووایه نو هغه د زکریا راوختو. نو دا زکریا علیه السلام چې و نو دا د مریم بیبي چې ده که نه نو د دې د مور د خور خاوند و لکه د دې خپل د ترور خاوند و. نو هغه چې به څنګه ورغی محراب ته چې دې له ډوډۍ ویسي نو دغه محراب نه دی جومات کې چې دا محراب وي دا داسې کوټګۍ به وي نو د دې خلکو دپاره بیل جوړ شوي دغې ته به محراب وي. نو د جومات د خادمانو دا منجوران چې که نه د الله د عبادت دپاره چې کوم کسان وقف نو په دغه جومات سره متصل دغه کوټې جوړې کړي وي په دغه کې به په دې کې په یوه کمره کې د مریم بیبي هم شوه محراب چې ورته وایي دا به شپه ورځ په عبادت کې مصروف وه. نو زکریا علیه السلام چې به کله ورغې دې ته به صرف زکریا علیه السلام ننوتی شو نور خلکو باندې پابندي وه. نو چې څو ځله به دې کمرې ته ورغې خوراک سامان به داسې سامان به هغې ته پروت و چې بلکل بې موسمه میوې به ورته پرتې وي. نو دی به حیران شو چې دلته خو نور څوک نه راځي دا دې د خوراک څوک راوړي تپوس یې ترې وکړو. نو هغې ورته بلکل بغیر د تکلف نه ورته وایي دا مال الله راکوي نو دا رزق مال الله راکوي نو زه خو نوره نه پوهېږم. نو زکریا علیه السلام وی چې لکه دا خو بلکل د عادت او د دغه نه خلاف الله پاک دی له خوراک ورکوي نو مال الله پاک بچي نشي راکولی لکه چې دونه نیک بچي نو بس یو جذبه شان پکې راله. نو د یو دعا وغوښتله زکریا علیه السلام یو دعا وغوښت هنالک دعا زکریا ربه نو څه وی قال وی ویل رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء دا دونه په اخلاص سره هغه دا دعا وی الله پاک ولا قبول کړه. فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب الله ورته فرمایي دی ولاړو په عبادت باندې الله ورته فرمایي زه تعالی زیری در کوم د یحیا الله ولا نوم کېښودو زوی به دې کېږي یحیا به تې نومي او هغه به د الله د کلمې تصدیق کوي د عیسی علیه السلام تصدیق به کوي او سردار به او ځان ساتونکی به د ګناهونو نه او نبي به دې حیران شي ای ربه زکریا علیه السلام ای زما به څنګه زوی وشي زه خو بوډاوالي ته رسېدلی یم ښځه مې شنډې ده الله ورته فرمایي دقه شانتې به کېږي. نو دی بیا وایي ای ربه ماله یوه نښه جوړه کړه الله ورته فرمایي ته نښه داره 3 ورځې به ته خبرې نه کوې ځکه چې هسې چې د ښځې بیماري بنده شي دغه یې نښه یې که نه نو یو شنډې بوډۍ ښځې خو د مخکې نه بیماري بنده ده نو ما ته به څه پته لګي چې زما وړوکې جوړېږي نه جوړېږي لکه زه حمل ټهراو شو ټهراو نه شو او سهار ماښام الله ورته فرمایي ډېر ډېر ذکر کوه. نو چې زکریا علیه السلام دغه غواړي نښه غواړي نو د ده ژبه بنده شوه خبرې نه شوې کولی تش په اشاره باندې به خلکو ته وایي چې ذکر کوئ او خبرې بندې شوې 3 ورځې خبرې بندې وې او بیا ټیک شو. نو الله رب العالمین ورته هغه کیفیت هم خو زما خویندو دې ته نښه وکئ دا دعا ده رب هب لي من لدنك ذريه طیبه انك سمیع الدعاء نو د اولاد دپاره ډیره بهترین ده. الله د ټولو مؤمنانو مسلمانانو چې د چا اولاد نه وي الله دې نیک عمل او صالح اولاد نصیب کړي او که د چا نارینه اولاد نه وي او زړه یې ورته کېږي الله دې ورته نارینه اولاد نصیب کړي او که د چا زنانه اولاد نه وي او زړه یې ورته کېږي الله دې ورته زنانه اولاد نصیب کړي. آمین ثم آمین.